خو موږ دا 15 شپې تېرې کړې بس ټیم ضایع شو خو بیا هم نه کړه پاک نن یې پاکوو سبا یې پاکوو نن یې پاکوو سبا یې پاکوو هغه نن او سبا کې ګیز اوبه لګوو چلو الله مهربان انشاءالله ګیز به خدای ټول کار سره برابر کړي اوبه هم ولګېږي بیا لږ هم جوړه شي او برحال موږ کمه لږ غلطي وسوه دا بیا لږ نه پاک کړي وینې دا بیا الله سیډو کې بیا لږ اوبه دور دور سره راوړي بیا لو پاک کوي بیا لږ زوره شي او بیا ډېر ښه غنم اوبه کېږي السلام علیکم ساده یاران دوستانو ښه یاستئ جوړ یاستئ خوشحاله یاستئ طبیعتونه ښه دي زه مسټر خان او د ما فیسبوک پیج او یوټیوب چینل نوم دنیا کې سیر امید لرم تاسو به ټول جوړ او روغ یاستئ او خوشحاله یاستئ دعا درته کوم چې هر ځای اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او سلامته اوسئ نن بیا یو راغلم خپل ځمکې ته 12 شپې کېږي چې نه وم راغلی کارونه زیات وو سره مصروف وم مصروفیات سره ډېر وی نن ماشاءالله خپل ځمکې ته راغلم اسټیمیټ مې ته لګوو یې چې غنم تږي خپنۍ سره په هغه غنم ماشاءالله صحیح ولاړ دی برابر ولاړ دی او غنمو جای غنمو وږی هم کښلې ده هغه هم تاسو سره زه به د ښکاره کړم په خپل ویډیو کې نو انشاءالله ګیز 15 وار داسې ګیز به اوبه لګوو 15 وار به انشاءالله ګیز اوبه لګوو نو نن مې دا خپل غنم د ښکارول ماله چیرې تږي نه وي 15 شپې کېږي چې نه مې اوبه کړي ګیز به که خیر راځه نو اوبه هم لګوو 15 وار او غنم ماشاءالله وږی هم کښلې ده او ډېر ښه برابر ولاړ دی دا غنم ورته ګورئ ماشاءالله څنګه یو لیول ولاړ دی بالکل دغه تاسې پام ورته ګورئ او دغه مخامخ سترګه ده تقریبا 15 بجې 10 منټه دي دا بیا الو ده څخه نو ماشاءالله غنم ښه ولاړ دی زبردسته ولاړ دی هسې مال یاره کنکلی ویلوګ شارټ کټ ویلوګ سره جوړ کړم ټولو ملګرو له خوا نو غنم بالکل صحیح ولاړ دی او دا د وږی هم کښلی ده وینې دې د ښکاره کړم دا وږي ته ګورئ وینې دا یې وږی کښلی ده زه دغسې نور جان هم د ښکاره وم چې ډېرو غنمو وږي کښلي دي نو دغه ګورئ دغه هم وږی کښلی دی وینې دا وینې وږی کښلی ده او دغه دا اوس تیارېږي دا یې نو داسې تیارېږي نو ما الې ته ګورئ ماشاءالله دې غنمو وږی کښلی ده اکثر غنم چې دي 4 اوبو کې لا 15 اوبو کې دوی خپل وږی ښکاره کړي 4 اوبو کې په اینډ کې مثال 15 اوبه لګوي ورې دی غنمو خپل وږی ښکاره کړي نو ماشاءالله موږ خپلو غنمو وږی ښکاره کړی ده ډېر ښه ولاړ دی ګیز به خیر راځه نو 15 وار اوبه لګوو نو ګیز بیا یو ورځ پرې لګېږي غنمو باید اوبه یې کړو نو ماشاءالله دا بیا الو هم نه ده پاک کړې داسې ګیز کړاسې راولم دا بیا الو به هم پاکوو که خیر راځه نو اوبه به هم لګوو چې زر ورته راسو او ماخوستن پورې خلاص کړو بیا یو 15 شپې بعد سړی ریسټ وکړي دا ماشاءالله ډېر ښه ولاړ دی یو لیول ولاړ دی او دا شش کال ځکه اخیستی ده لږ معمولي کمزوري هم ولاړ دی ماشاءالله بیا هم ډېر ښه زبردست ولاړ تاسو ته ګوره ډېر ښه زبردست ولاړ دی یو لیول ولاړ دی اکثره چې ځمکه واخلې د غنمو هغه بیا په یو کال مثال غنم سم نه شنه کېږي ځکه لږ کمزوري شي خو موږ 15 وارې کاد ورکړو یې غنم بالکل برابر ولاړ دی کم لږ کمزوري دی خو هغه هم صحیح کېږي اوبه به یو وار زیاته ورکړو دا ماشاءالله ګورئ دا وچانګله د ما لا خبره هغه لږ پاتله بله شرۍ هغه به انشاءالله ګیز بیا وچانګو یاران دوستانو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ یو جهان مننه تاسې موږ ته سپورټ راکوئ او ټولو ملګرو ته زه درخواست کوم ریکویسټ کوم پلیز زما په ویلوګ به لا ما په ویډیو به چې نه وي هغه د ما چینل هم سره سبسکرایب کړي او د ما فیسبوک پیج هم سره فالو کړي بس تاسې ټولو چې سپورټ اپیل کوم ټولو ملګرو ته دا شریف ګیز چانګو انشاءالله مال ته او دا خو وچانګل دغه مکمل وچانګل داسې ته ګورئ دا بیا الو هم نه ده پاک کړې ډېره سخته غلطي هم کړې ده بس دا 15 شپې دغسې راباندې تېرې شوې دا بیا الو هم نه ده پاک کړې اوس به دا بیا الو هم تقریبا 2-3 کړاسې به دا بیا الو پاکوي 2-3 کړاسې به هغه بیا الو پاکوي بیا چټول چارج هم د پریشانۍ سره خو موږ دا 15 شپې تېرې کړې بس ټیم ضایع شو خو بیا الو هم نه کړه پاک نن یې پاکوو سبا یې پاکوو نن یې پاکوو سبا یې پاکوو هغه نن او سبا کې ګیز اوبه لګوو چلو
الله مهربان انشاءالله ګیز به خدای ټول کار سره برابر کړي اوبه هم ولګي زه بیا به هم جوړه سي او بهرحال موږ بهرحال موږ کمه لږ غلطي وسوه دا بیا الو نن پاک کړی وینې دا بیا داسې اډیو کې بیا لږ اوبه دور دور سره راوړي چې بیا الو پاک کوي بیا لږ زوره سي او بیا ډېر ښه غنم اوبه کېږي دا غنم ته ګوره ډېر ښه ولاړ دي او دا غنم ته ګورئ هلې ته ګوره دا وجه کښلي وینې دا وجو ته ګوره کښلي دي ماشاءالله دی څلورم وار اوبه ختمې سي ګیز پنځم وار ده اکثره غنم پنځم وار لا څلورم وار په اینډ کې څلورم وار په اینډ کې دوی وضع ښکاره کړي نو ګیز پنځم وار ده اتې به انشاءالله بیا مکمل تر شپږم وار کې به دا مکمل وږی وکاږي غنم دا ټالۍ دا شریف ګیز چانګو دا شریف ده دا بګدام چانګل دا سیډ او دا سیډ پاته ده 12 شپې بعد غنمو ته راغلی وم دومره زندې خو نه وم ورته راغلی لږ مصروفیات ورسره لږ کار باید سره مصرفه ورسره د ول اخباره نه وم راغلی دا مخامخ ټول ده نو تقریبا 5 بجې 20 منټه سره اتې به موږ ته اجازت راکوي خدای په امان